دي چې دا د هجرت نه یو کال وړاندې شوې ده 11 کال باندې د معراج واقعه راغلې ده. نبی کریم علیه الصلاة والسلام د دوه کسانو په منځ کې اوده دی، یو طرف ته حمزه صاحب دی، بل خوا ته عقیل دی. د دې نه پاسولی شو. کم ځای نه بوتلی شوی دی؟ مکې نه. کم ځای نه بوتلی شوی؟ ام هاني د کور نه. کم ځای نه بوتلی شوی؟ مسجد حرم نه. د کم ځای نه بوتلی شوی؟ د حتیم نه. دا ټول روایتونه شته. نو مکه ده، ام هاني کور کې دی، د هغه ځای نه اوچت کو، حتیم ته یې راوستو، بیت الله شریف سره چې کوم دا ګوټ کې ځای دی، نو دا غونډ پې صادق دی. بیا دلته وله اپریشن وکړی شو، سینه وله وسیرلی شوله، او دا په زمزم اوبو باندې صفا وینځلی شوله، واپس چې کوم دی دا وګنډلی شوله، مرهم پټی شوله، ټیک شوله. بیا ورته یو څاروی راوستی شو، براق ورته وایي. دا براق د بریق نه راوتی دی، پړق ته وایي. نو معنا دا مزل یې دومره تیز دی لکه پړق، څومره پورې چې ستا نظر لګي دومره د هغه یو قدم دی. دا راوستلی شو او مخکې سفر شروع شو. جبریل علیه السلام ورسره دی، دواړه چې کوم دی په براق سواره دي. دویم قول نبی علیه السلام په براق سور دی، جبریل خو الوزي، هغه سره دغسې روان دی. بیت المقدس ته ورسېده. په لار کې هم ډېر عجایبات راغلي دي. لار کې روان دي، یو طرف نه آواز وشو محمد ودرېږه، پیغمبر علیه السلام ونه درېده. بیا د بل طرف نه آواز وشو، ونه درېدو. یو بوډۍ ښځه مخې ته راووته، ودرېږه، نبی علیه السلام ونه درېدو. بیت المقدس ته ورسېدلی شو، هلته یې دا براق وتړو. پیغمبر علیه السلام بیت المقدس ته ننوتی دی، د دې خوا نه یې مونځ کړی دی که د اخوا نه یې مونځ کړی دی. د حافظ ابن کثیر تحقیق دا دی چې په واپسۍ کې یې مونځ کړی دی، د دې خوا نه نه دی کړی. براق یې وتړو، بره سفر شروع شو. هغه وجه ذکر کوي چې که د دې خوا نه مونځ شوی وی او انبیا را جمع شوي وو، بیا چې په بره پیغمبر علیه السلام ځي، د یو یو پیغمبر سره تعارف کیږي، نو چې دلته وله مونځ وکړو بیا بره ځي، نو بیا تعارف ته څه ضرورت و؟ نو پته لګي دا تعارف چې کیږي چې کوم دی، نو مخکې مونځ نه دی کړی. دویمه وجه دا ذکر کوي چې انسان په یو سفر رواني، د هر سفر یو مقصد وي. پیغمبر علیه السلام په دې سفر چې روان دی، نو الله یې خپل دید